د مخمل په شانتي نرمې ملایمې پراټې به جوړو چې په خوند باندې به یې مړېږي نه. مشران یو که کشران پراټه شوق هر څوک لري او دا کم اوړو نه جوړېږي. عام د تخیمو دا ټول شیونه به تاسو ته کور کې میلاویږي. او نن خو ورځ هم د چوټۍ وه، بیا دا څنګه کیدای شي چې زه کور والو له څه نوی شی جوړ نه کړمه. نو راځئ چې دا مزېداره غونډه کې ریسیپي دله درکړمه. دلته ما یشېدلي الوګان واغست 3. دا مې پیله ویشول. دا چې کله م ویشوئ که نه نو اوبو کې به یې نه پرېږدئ چې نرم شي، بیا به یې بار کېږدئ چې یخ شي، نو دا بیا داسې لږ اوچ جوړ شي. او هسې که تاسو دا اوبو کې پرېښودئ دا ډېر نرم شي. بس دا ښه ښکلې میش کوئ. په څه باندې میش کوئ؟ په چمچه باندې میش کوئ، په لاس باندې میش کوئ. دا ستاسو دغه ده، خو چې دې کې روړې پاتې نه شي دا به خامخا کوئ. وګورئ دا بس دغه شانتې ښه میش کوئ. چې میش یې کوئ که نه نو بیا به دې کې مونږه اوړه اچو. تاسو سره ما د الو پراټه چې دا د هغې یو ریسیپي بېله شیر کړې ده، زما په آی ډي کې شته چې موږ منځ کې الوګان بند کړي دي. دا هغې نه ډفرنټ ریسیپي ده، خو ذایقه کې دام کمه نه، خو محنت د دې لږ کم دی، د هغې محنت زیات و. ولې چې منځ کې مونږ بندو. بیا دې کې ما 2 کپه غټ 2 کپه دې کې ما سپین اوړه واچوله، او بیا مې پکې یو چاپ شوی پیاز واچول، چاپ شوی دنیا مطلب نری کټ شوی او شین مرچکی شو. هر څه به له نری کټ کوئ. او دې کې مسالې چې دي یو غټه چمچه ټکېدلې دنیا، یو چمچه ټکېدلې سور مرچکی، یو چمچه ټکېدلې زیره، او نیمه چمچه ګرمه مساله او مالګه د ذایقې په مطابق ور واچوئ. دونه خو به تاسو ته هم پته لګي. ښه دې کې به مونږ اوبه نه اچو، دا به مونږ هم دغه شانتې هغه ګول چې دا الو چې دی که نه دا اوبه کوي، پیاز چې دی هغه هم اوبه کوي، دڼیا هم وینځلې شوي، نو دغه شانتې بس اوړې هغه کوي. دې کې ما اوس 2 کپه اوړه اچولي. تاسو پکې اندازې سره به ځئ. ګور به چې دا چې څونه سخت شي، الو چې کله سم یخ شي هله به یې میش کوئ، ښه دام به وړئ او د اوبو نه به یې بار کوئ، کنې دې اوړو باندې به تاسو ونه رسېږي. یعنې ما پکې نیم کپ اوړه سپین نور واچول، ځکه چې دا اوړه نرم دي. دا چې څومره کلک تاسو واغږئ نو دونه به ستاسو نه روټۍ ښایسته پخېږي. بیا درته یم چې ښه کلکې واغږئ. او دې کې اوس ما لږ شانتې تیل واچول، ولې چې دې ځای کې ما اوړه واغږل، بس دې ځای کې راغونډول وي، لاس ورته لوندوم نه اوبو باندې، نو بس داسې کېدي. اوس به دا مونږ نیمه ګنټه خامخا ایږدو. که د غنم وړي د هغې هم روټۍ دغه شانتې جوړېږي، خو هغې روټۍ ښایسته نه جوړېږي. او دا سپین اوړه چې دا خو زه اکثر پراټو دپاره خامخا کور کې ساتم. ماشومان یې شوق سره ډېر وخوري. بس بیا نارمل روټۍ چې څنګه جوړوئ دا په دې ځای کې دا اوړه لږ نرم لګي، خو تاسو به د دې سره د دې اوچ اوړه چې کوم دي خشک کا د دې به ورسره زیات استعمال کوئ. اوس دا د پراټې چې دي کې ګران هیڅ هم نشته. تاسو ته وګورئ دغه شانتې بس نور چې څنګه تاسو خپله روټۍ پخوئ هغه شانتې پخوئ. وړې وړې پیړې الئ هغه لګې ښکلې هم پخېږي او ستړې کول هم نه کوي. اوس غټه پیړه چې چې څونه تاسو لویوئ دونه به یې لږ تکلیف تېروي. چې څومره ښایسته کلک اوړه تاسو واغږل دونه بس تاسو نه پراټه ښایسته جوړېږي. او څونه مله ریسټ ورکړو، مطلب کیم خوا. ښه مرچکی چې دی هغه هم تاسو زیات کم اچولی شئ. سور مرچکی شو، شین مرچکی شو، شنه دنیا شو، دې سره یې خوند زیات راځي. نو به دلته مزېدارې پراټې پخېدې او صبر نه کېدو. چای مې وله پخ کړې ده. به چې کم کس راتلو ځان ته یې وړله. ما ویل وړئ مخملي پراټې د الو پراټې تیارې دي. دا اوړه شو پاتې، دا به کېدو فرج کې چې کم بعد کې کسان راپاسېږي هغې له به جوړو. زما عادت دی زه ټولو لږ ګرمه ناشته ورکوم، ګرمه مزه هم کوي. نو بس دغه شانتې دا پراټې شو تیارې. زما نمبر راغلو ویډیو را یاده شوه چې نیمه پراټه مې خوړلې وه. ما زه خیر دی که نه به دلته ورته کېناستېدم. والله دومره خوند کوي که نه داسې نوی کار کول، خو په ګرمۍ کې بس د انسان بس شي که نه. خو زه بیا هم کوشش کوم چې څه د دې خوښي چې دې له جوړ کړم. نو مزېدار مخملي د الو پراټې شوې تیارې. نو تاسو هم که جوړوئ الو هم خوښ نو داسې طریقې سره جوړ کړئ.